بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاشربه دا کتاب دی په بیان د احکام او د شربتونو. اشربه یعنی په بیان د اشربه مشروبات، هر هغه شی چې هغه سکل کیږي برابر خبره ده چې سکل حلال وي یا سکل حرام وي، ځکه چې حکم د مشروباتو دی. بیا دا مشروبات چې کوم دي نو مشتمل دي مشروبات محلله اور محرمه. بیا امام بخاری علیه رحمت اول د مشروبات محرمه او ذکر کوي چې هغه 15 دي، او دغه نه پس بیا مشروبات محلله او ذکر کوي. حق خدا او چې مشروبات محلله حلال مخ ذکر کړي وي، بیا مشروبات حرام ذکر کوله، لیکن چونکه مشروبات محرمه اقل دي قلیل دي او دغه معرفت چې کوم دي پیجندل هغه اهم او ضروری وو، او هغه قلیل نو قلیل سره زر پیجندې شي. نو معنی دا چې دا 15 سيزونه حرام دي او دا محرم دي، دین ځان وساتئ. دین علاوه باقی هغه حلال دي جو مزه کوي خرس کوي. خلاصۃ الباب دا دي چې په دې باب کې ټول 31 ابواب دي چې 31 منټو کې شي 31 ابواب دي او کل احادیث په دې کې 91 دي، 91 احادیث دي، مکرر پکې 70 دي. نو چې 90 کې 91 کې 70 شنو 21 حدیث دي چې هغه نیوي دي اول ځل باندې راغلي دي. یا شو کل ابواب 31، کل احادیث 91، مکرر پکې 70، معلق پکې 19، تعلیقاً چې کوم ذکر شوی دی هغه پکې 19 دي، او په دې کې آثار سلف چې ذکر کیږي هغه 14 دي. ٹھیک شو علماء کرام صلحائی امت آسان دي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتوب منها ولمها في الاخره. یو حدیث آیات پاتې شو موږ ویتاویل معنی پاتې شو. ګوره قران عظیم فرمای انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نو ما درته وی چې چونکی مشروبات تشربتون ذکر دی حلال او حرام دواړو باندې، لیکن آیت امام بخاری کم راوړ دی کم نه استدلال کوي په دې کې د محرماتو ذکر دی. ځکه شراب دی، جواری ده، درگاہونه دي، او تقسیم قسمت معلومول دی په غشو سره، دا ګنده دي، دا اعمال شیطانیونه. نو معلومه شې چې شراب حرام دي او د شراب سکل حرام دي. ٹھیک شو. نو محرمات مخ ذکر کړ، او بعض علماء چې محرمات مخ ولې ذکر کړ نو علماء کرام هغه د معنی اصطلاح د څنګه دفع د مضرت چې کومه ده دا اولاوی د څنګه جلب منفعتنا. لکه زموږ استاد او غیبوي استاد خیر مال خیر دی د سپیډی رانو تړه، لکه سره یو کنه فقیر غریبو هغه چرته تل وظیفه غوته خیر راکې خدای او مخه چار په سپې په خدا نغی وته لکه استاد خیر مال خیر د غصبی دیرانو تړه. نو معلومه شو چې دفع د مضرت اولا من جلب المنفعت. جی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري اخبرني سعيد بن مسيب انه سمع ابا هريره ګور لک صبر کا من شرب الخمر فی الدنيا ثم لم يتوب منها. هغه سړی چې په دنیا کې شراب وسکي او دته توبه نه باسي حرمها فی الاخره، دې به محروم شي د شرابونو په آخرت کې. په دې باندې لګ ښکار دی. ګوره چې یو سړی مسلمان دی او که شراب یوز کنه دا ګناه کبیره دی، نو په ارتکاب د کبیره خو سړی کافر کیږي نه، زب دې د معصیت د سزا په تور باندې کې جهنم تلاړ شي، بیا خو به دې جنت ته ځي کنه. او قران ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، طالب استا مشتها ملاویږي. د من المشتهات الشرابم دي او دل ترا چې حرمه فی الاخره، آخرت کې بده محروم وي. نو څوک معنی کې حرمت اولی سره بده محروم وي، دا ورسو اول ورنه ملاويږي، دا ورسو ملاويږي.
جنت ته چلاړ شي اول ځل به شراب نه ملایږي بیا ورسو ملاوي شي. دین قول دادی علماء وی چې ما تشتهی دکنه ولکم فی ما تشتهی انفسکم، نو الله به دې په ځکه د سره د شراب اشتها نه پیدا کړي. ځکه چې خالق د اشتها قرب دی، اشتها به نه پیدا کیږي. درېمه خبره دا چې دا به طور تغلیظ او زجر دی، حقیقت نه دی. او سلام دا چې په حق د مستحیل کې دی. چل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه ليله اسري به بلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام وای اوتیا لیلۃ اسری به بالایلیا، راوی سره شوم د مقام د بیت المقدس ته هغه شپه چې فرشتو برته بوتلما بقدحین دو پیاله من خمر د شرابنا ولا بنند یو د شاودونا فنظر الیهما حضرت تو قتل ثم اخذ اللبن بعل بن واغست فقال جبريل الحمد لله الذي هداك، شکر دا غزاد ته هداك چې تعالی توفیق در کړې دې للفطرت، دا غسی چې کوم موافق ده فطرت ته، دا فطرت اسلامی ده. ٹھیک شو جی. ولو اخذت الخمر غوت امتك، لکه چرتا شراب اغسته نو امت پر غرق شو دی مخکې دا ابو معمر موافقات چلو سان دي. قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري قال من اشهد ساعه يظهر الجهل ويكل العلم. دا ګور لا يحدثكم به غيري باندې مخکې ویلو چې دې مان بغیر بسوق تا ته بیان نه کی. آی وجدا چې بصره کې انس ټول نه اخر کیو، یا من دا چې مان بغیر بتا ته د حدیث بلا واسطه سوق بیان نه کی. دا چې بسوقي شو چې سمعت عن رسول الله آکه سوقین و قال فلان 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 جی. وتشرب الخمر وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة قيمهن رجل واحد. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابراهيم قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب واخبرني عبد الله. بس ګور دا مؤمن باندې حدیث بخاری کې موږ اول ځل کې ویل دي التم ځان ستړي کړ دي. و مؤمنون مراد نفی د مؤمن کا مطلقاً ده بلکې نفی د مؤمن کامل ده. ٹھیک شو کنه چې هغه مؤمن کامل بنی وي. یا دا چې من فعل الايمان من افعال الايمان ان يشرب الخمر داسن دي جی. قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر كان يحدث عن ابي هريره ثم يقول كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهي نحوه. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله دا روایت ذکر کاو نو یلحق معهن تو دې زنا او شراب سره به زمکاو دا روایت ولا ينتهب نهبتن او لوټل نکی یو کس لوټل ذات شرفنا داسی لوټل چاغه شی خاوند د مال کثیر وی ذات شرف پوښګنا خاوند د مال کثیر لکه دی وکه چې موټر تختی نه خطا شو لکه دی وکه انسانان چې تختی او د موټر هم ذات شرفین دی کنه خو انسان تختلم ذات شرف هغه دغه خبره شته نه انسان تختی الکه دغه پیسې راکا يرفع الناس الى ابصارهم چې خلق ورته سترګو چتی کړی وی فیا حين ينتهب مؤمن خلق ورته ګوري او دې به شرم دغه سیوري لکه ټوپکونی سي او خلق ته بینکو لوټي اګه دغه سنویلی او خلق ته ګوري دې رواني څوک ته پیسې نشه راځي دغه لوټماري شو غانا یا څه ردا لوی ګناه ده. قابل ان الخمر من العنب. ګور علماء کرام مسلې ته وکیدا ان الخمر من العنب معنی دا چې بشک شراب چې دي دا د انګورو نه دي. دی باب کی امام بخاری علیہ رحمت ان الخمر من العنب حصر ذکر کا چې شراب د عنب نه دي. حالانکه اوس براشي چې دغه روایت عمر صاحب دی چې شراب د 500 نه جوړیږي، شراب د عنب نه جوړیږي، زبیب نه جوړیږي، تمر نه جوړیږي، بصری نه جوړیږي، عسل نه جوړیږي، غبین نه جوړیږي، روز نه جوړیږي، زری نه جوړیږي، یعنی ریجو نه جوړیږي، جوار نه جوړیږي، باجری نه جوړیږي، او د کجورو نه جوړیږي، پختو نه جوړیږي، پختا، نیم پختا،
او اوچی او د غبین هر یو نه جوړیږي او دلته ان الخمر من الانب علماء دغه دوه خبرې کوي چې زمونږه په دې نسخو کې چې کوم موږ څخه دي نو دې نسخو کې کانه ده اصل نسخه ده ان الخمر من العنب وغيره بشک شراب جوړیږي د سنا د انګورنا او دارنګ غیر د انګورنو د بیا ښکار نشته ده او که فقط د دې نسخې لحاظ کو چې ان الخمر من العنب نو بیا په اتباع د اغلبیت سره چې غالب الخمور چې کوم کنه هغه د عنب نو او دغین علاوه اوس رسول عمر سے روایت په خبر روان دي چې نور دي نو دا ان الخمر حصر په اعتبار د اغلبیت سره دی اکثریت سره دی چې اکثر بداسو ها دغه خبر یاد کا مولانا صاحبہ یو خمر دی یو مسکر دی په دې کې د زمک اسمان فرق دی خمر شراب ته وي شراب څه ته وي هغه لیټه د انګورو عصیره د انګورو انګور نه جوړیږي هغه انګور پاخه کړي شي یا مثلث شي یا نصف شي هغه ټیک شي ټینګ شي او پای کې جمود پیدا شي او هغه پس هغه سکله کیږي احناف وی چې خمر ما یقال الخمر دا حرام دی قلیل و کثیر حرام دی بس او دی شرابنا علاوه نور چکم دی نور سیزونا حرام ندی سوا د شرط اسکارنا لکه نبیذ التمر نبیذ العسل نبیذ البصر نبیذ الرطب او چې دا سیزونه دی دا حرام دی خو په شرط دا اسکار سره او شراب نفس په اسم سره حرام دی شراب وان کان قلیلا حرام واما غیره من الانبذا دا حرام دی خو بشرط الاسکار بس درېمه نقطه یاد کا بیا عبد الوارث سے کم دی تر یو حد پورې اوري ارزبه اورا پورشي او درېمه خبره ده هر هغه شی چې مسکر دی تکو نبی ذو تمر دی او هغه کې سکر دی نو چې کل شی مسکر وي نو فقلیل وکثیر برابر حرام دی پر نور څه کې نشته. وبه قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن صابر قال حدثنا مالك بن مغول عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينه منها شيء. بس حرمت الخمر حرام کړی شو شراب نو په مدینه کې داغې نه بیا خصنو الله یا خو یاره په کور سره کېدل خوند لپاره لکه تاسو چیس کوي او بیا چې شراب حرام شو نو بیا د پښتنو خبره دارو د پاربم نه ملاوي سره الله 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 دا صحابه مزاجو لکه ته اوس ګوري انس شراب سکول په خلکو باندې ناصاب پیدا شو شراب حرام دي ابو طلحه ورته توې کمره منګوټي وچ منګه دا منګوټي توې کړه د مدینه په کوسو کې شراب پیدا الله اکبر دا نه وی چې ورګه دا بخلاص کو نو بیا بنور الله اکبر پدې کې بعض علماء کرام خصوصا مجتمعي سرکار چې دا شراب چې کوم دي کنه دا کله حرام شوی دي سو کې فتح مکی وخت کې حرام شوی دي سو کوئی کلا القول الراجح دا دی چې د هجرت په څلورم کال حرام شو هجرت په څلورم کال ځکه په دیم کال خو هود شو کنه چې غزوه هود او په هود کې سال خلکو شراب سکله ماقام شهیدان شو راګه ته حمزه سیبو مو پای وکه شراب په منځله دي چې وکړه لکه ته چې اوس کې بیا شهید شي دای وکه خونم د شرابو خونو خو بشان دي چې وکړه چې تاسو کې کنه سکي لکس کې بیا نه جوړه کیږي ونه چې تاسو چې خو خړې راخره ونه چې خو خبره او خېټه خو صاحب په لور نه بخته مناطق او علم په نفس باندې حضوري دي پوښوري شبا چلو مخکې ده حدثنا ابو شهاب بن عبد ربه بن ابن يقول سيدنا ثابت البناني ان قال حرمت علينا الخمر حين حرمت ما نجد يعني بالمدينه خمر الاعناب الا كان عامه خمر الاعناب مدینه کینو الا قليلا مگر اک دکا چرته زی په زی باندې وو
پونه شو کنه هغه نور ټول ختم شو ښا وعامت خمرنا البصر والتمر او زمونږ عام شراب چې بو البصر بصر څه دی نیم پخته کجوري ته وي او تمر چې کوم دی دغه تمر او اوچ کجوري ته وي لکه موږ ته زوی چوارا جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي حيان قال حدثنا عامر بن عمر قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فقال اما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسه العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خمر بس ګوره شراب د 5 سيزونه جوړېدل انګورنا کجورنا غبیننا حنطه غنمنا والشعير د وربشنا او خمر ستوي ما خامر العقل هر هغه شی چې پاغي سره عقل مستور کیږي عقل زائل کیږي علما کرام دا خبره یاد لکا باب نزل تحریم الخمر وهي من البصر علک جو سو کې دا حرمت شراب نازل شو دا به خلقو د بصرو او د تمر نه جوړو ستاسو د حاشی ذکر کړی دي چې دا کجوري نه دي دا په 15 قسمه دي اول دغینه نفس سره الثمر د یعنی اول دغینه طلعه ده طلعه چې سره غوټه ښکار شي بیا دغیزه خلال دی چېغه شنه شي لګونی زیات شي بیا دغیزه بلخ دی پوښګنه بیا دغینه بصره ده بصره چې کونه یا سره سوشي هغه نه پس بیا رتب دی لکه ویخ کنه سره ویخه پوشی دا سوشو طلع خلال بلخ بصرة رطب جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن انس بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه انس وی جما وبس کول خپل ابا عبیده صحابی تا ابو طلحه خپل فلندر تا ابی ابن کعب تا من فزیخ زهو د اغا شراب دا کجورو نیم پختاونا فزیخ نم شراب شو زهوین و تمرین نیم پختاو پختا فجاهم آت راغ دویتا یو راتون کے فقال ندی سریوی ان الخمر قد حرمت شراب اعلان شد حرمت ابو طلحه قم یا انس بچولیا پاسا فارقا فارقتها بچیا پاسا وے توی کانو توی مکڑل نو معلومه چې خبر واحد باندې عمل جائز دی ٹھیک شو جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن ابي قال سمعت انس قال كنت قائما على الحي اسقيهم بس انس وی كنت قائما على الحي ز ولاړم په ژوندو باندې ٹھیک شو الحي په باندې قبيله ده ز ولاړم په یو قبيله اسقيهم چې ما غیت شراب سکول عمومتی پای کې زما ترونه هم وانا اصغرهم ز پای کې ټول کې کم عمر وما الفذيها پوشګنا دا اسقي مفعول دی یعنی شراب چې مسما بالفذيح دي د کجونه جوړيږي فقيل ما ویل شو حرمت الخمر فقالوا ما تكفها پوشګنا لار شتوي کواړه فكفنا مګه واړو قلت لانس ما شرابهم شراب سو قال رطب وبصر نمان رطب فخ کجورا وبصر نم پختا فقال ابو بکر بن انس وكانت خمرهم فلم ينكر انس ودا جاي شرابو او فضيل جاي شرابو جی وحدثني بعض اصحابي انه سمع انس يقول كانت خمرهم يومئذ وبه قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي ابي بكر المقدمي وقال حدثنا يوسف ابي معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك حدثهم ان الخمر حرمت والخمر يومئذ البصر والتمر باب الخمر من العسل وهو البتر بس باب دې په بیان دي چې شراب جوړي خلق د غبین نه وهو البتر هغه شراب چې د غبین نه جوړيږي آی نوم دې بتا شراب البتا چې کله ته شراب البتا او انمان وسی د غبین نه جوړ قربان دې تعالی وقال ما نسعد مالك بن انس عن الفقاء فقال اذا لم لا فقاء راوی ده دا اسم د نوم د شراب ده ښا عن الفقاء په بار د فقاء یعنی فقاء څه حکم ده هغه استعمال جائز ده که جائز نه ده جی وقال ابن الدراوردي سالنا عنه فقالوا لا يذكر لا باس به
ما وی کی چر اذا لم یذکر کی دا فقا نشن راولی نو پروا نشته ده. قال ابن دراوردی سالنا عنه فقال لا اذكر لا باس. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. آسان دے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل وكان اهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یمنیان بدا بیتی شراب سکل د گبین نه به جوړول. ها كل شراب اسکر فهو حرام. وعن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا لا تنتبذوا معنا نبیز مو جوړاوه په دوبای په کدو کې ولا فی المزفت او نه په غلوخ تارکولی کې. ابو هريره رضی الله عنه فرمای یلحق مال حنتم والنقیر او کله چې ابو هريره سے بدار رواج ذکر کړو دوبا مزفت سره منګوټه شین او النقیر هغه د لرګینه توګل شوی لوخه ابم ذکر کاو او دا موږ بخاری کې اول وی باب ما جاء في ان الخمر ما خمر العقل من الشراب. باب دې بیان دي چې شراب څه ته وایي. په دې کې اشاره ده چې وجه تسمیه شراب څه ته وایي. ما خام العقل من الشراب هر هغه شی چې ته اوس کې او ستا عقل په پټ شي یعنی سړی بیا په خو بد نه پويږي. زموږ شریف قای په حاشیه لیکلو چاله مور خور نه پیژنې ازمک اسمان نه پیژنې خو چې اوته بوته وای نو بس دغه کافی ده. ځه مخه. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد نزل بس الخمر. ګوره خطبه عمر علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره مولانا صاحب دا خبرې زکه تاسو لوی علماء سیاسی پوښی کنه د علم سیاسی غرونه د خیر سره. اوس ګوره اکثر خلق دی جمعات کې دنه منبر ته منبر رسول وي. وای ته په منبر رسول ناسمه خبره کوم. شابه دې سړي دی مدینه ته ورسېدي. منبر رسول هغه منبر ته وی چې کم د نبی منبرو لکه عمر وی چې زه د منبر رسول باندې ناسمه. مولانا مفتی شفیع صاحب په جواهر الفقه کې په دې باندې خسته باس کړی دی. اور نن سبا لکه خلک جندو ته د عالم نبی دی د عالم فلان دی نو هغه په دې باس کړی دی چې منبر رسول مصلی رسول عالم نبی دا فقط هغه عالم ته وی چې هغه د نبی سیبو او منبر رسول هغه ته وی چې د حضرت سیبو مصلی رسول هغه د چې د حضرت دا خو مصلی زمانه په دې جمعه کې د بيجوي موږ کوه په دې منبر زکه نه ها کې دا چې منبر هاذا منبري ک منبر رسول الله بیا وټیتا لیکن دې ته منبر رسول دي شوی ځکه وګوره اعلی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انه قد نزل تحريم الخمر نازل شو تحريم الخمر حرمت شراب وای من خمسه الشاین دا د 500 سنوي العنب والتمر والهنتا والشعير والعسل بس والخمر ما خام العقل وثلاثه او درې مسلې دي. وددت ما دا خول دا مې ارزو وا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم يفارقنا چې حضرت موږ جدا نشي حتا یا حد الینا ادم تر دې چې بیان کی موږ ته حضرت بیان کامل. عمر سے وی چې دې مسلې دا سوي چې ما ارزو وا چې پیغمبر سے راته بیان کی الجد حکم د نیکه مسله په میراث کې د مقاسمه مسلې ته اشاره ده. حکم د نیکه وجود د اخ کې وشګنا محروم کیږي یا محرومه کوي او دارنګي بلا مسله والکلالتو کلاله کاکا کرا کو په میراثي هغه چاته وي والکلالتو وابواب من ابواب الربا او بلا مسله مسلې د سودنا زکه چې دا ګوره ما ته ګوره الله دې محسن مهربان دی. نو ټول دنیا چونکه په شرابو کې اخته وا نو یو ځل الله نو چې شراب حرام دي نږدې شنه بس داسې چل دی. نه ولکه شراب چې دي کنه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى موږ چې راځي کنه نشم کوي قضی بیا راغی منافع کثیرم دي اسمم دي خو اسم اکبر دي د اسم
په نسبت ته اسمیت ځان وساته بیا رسول انما الخمر وال فالله بین لنا بیان شافیا دا د ترتیب سره دا رسول بیان راغی جی قال قلت يا ابا عمر فشيء يصنع بالسند من الرز بس یہ یوم من السمر کا ما وت یا ابا عمر اے ابا عمر سے فشيء يصنع بالسند یا يصنع بالسند یو شی د چې په سن کې جوړیږي اوس دا سن چې یا غوښتا دا سن دی دا ستاسو نه دا اوس یو ته موږ وایو کنه پنجاب سن تو کې دا سن دی اسو کچھ نه حجاز نه علاوه چې کوم ارض مکه داغه ته ارض هند وي یعنی سند وي او دا دې خبره دلیل شو اوس نشته چې تاسو لار چې بیا ته پوښتنه کوی او بیا چې مولا چې خبره کړې و باب عمرین چې بار براوتی نو دې کې بازار چھپرا ورته وي اغازه کې چې کوم ځکه عبد الله ابن زبیر سے په سوره خجولو اغازه ما قتلو او به اوس اغازه نشته نو دلته یو جبل یو ته جبل هند وي او بل ته جبل کعبه وي نه هند التم یو غته هند وي نو معنا حجاز نه بغیر یو زید چاهي ته سند وي من الرز فسن کی جوړی شراب من الرز دغه صدا ریجولا ریجی پیجنه چاول قال ذاك ودا شراب کیو دروز والا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا سنود على عمر وقال حجاج احمد حنبي حيان مكان العنب الزبيب لك عنب روایت یا زبیب دجی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار ما شاء الله ما شاء الله باب ما جاء في من يستحل الخمر باب دې بیان د ذکر دا چا يستحل الخمر چغه حلال غني شراب ولرا ويسمي بغير اسمه او نوم دې شراب بغیر د نوم د شرابنا حکم سدي معنی دا د چلک په نوم باندې شی نه بدليږي بس چې هغه چې کوم حقیقت شی وي هغه باز خلک چې شراب نسکی یې شراب سکی خنومه ته شراب نو سوی بارندي ورته وي توي لکه نو سوات بارندي وي سدي بارنده کې نه په بارنده نه هغه په خوا خبره دا بارنده کچاوا ته بارنده کې نه سو یو سیراغي معصوم توفیږي دا نه لکه باندې بارندي ورکو نو بارندي څه شی دی یو دوی د توفیدا ما ورکه ولا زه څنګه وره نماز یو بل کس نه سو هغه په انګلیش پوي دا نو چې دا ما ته دي دا بارندي چې دا شراب وته وي مخه چې ما په خپل مود درانه ما ورته معصوم نه بارنده ورکړه ما ته بارندي نه بارنده دی ولا ورکړه وینا بارنده نه دا بارندي دا ما دا بارندي څه شي دی پیدا یو دوی دا ما شراب خوري دي تجاوز وکړه کنه ما شراب خوري دي وسره غالي شه ما شراب سکل حرام دي او لا شفاء فی الحرام او شو کنه په حرامو کې شفا نشته ده نو امام بخاری داوی کې او سره د شراب نوم بدل کی او اغس کی نو حلالي گنا تعالو انوار خو ویل کنه لکه څنګه لکه خنزیر ته چې ګډ وای نو حلالي کته خنزیر او پر دې ته چې ګډ دي بسم الله الله اکبر نو حلال بشي لکه په خنزیر چې نوم د ګډ کې نه حلاليږي بلکې په شراب باندې نوم د سو روي افزا کې د نوم حلالي جی وبه قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن عنم الأشعري قال حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع بس والله ما كذبني ما نداد أبو مالك الأشعري أبو عامر وي ابو مالک الاشعری قسم می دی په خدای چې ما ته چرته دروغ نه دی ویلي هر خبره چې کومه ده نو دی رښتیا ویل دا څنګه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول اوریدو د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت ویل یکونن من امتی اقوام قامت د قیامت نه خبردار چې شی به زما په امت بعض قومونه یستحلون الحر شریف په ځان باندې حلالي هر لرا هر څه ته وی یعنی فرض ته وی ونه شو کنه ای فرض ته فرض ته یستحلون الحر دی بحل علی فزان باندې هر لرا هر چکم دے نو مراد څنګه فرض دے
او مراد اشاره د کثرت زنا تا ونه شوي او زموږ یو مرګره نغیب چې ترجمه کوله یستحلون الحرا نن بیا غست په پښتو کې چې کاف وسین دي نو علی بدوی بوشکنا والحرير او رخم لرا والخمر شراب لرا والمعازف او ټنګ ټکور لرا او ما توکل یستحلون الحرا زما په مت کې بداسي دلګان پیدا شي چاہی و زنا حلال گنی زنا به حلال گنی لکه دا پرویز مشرف زور چو دی بدبخت بچی چې د زنا او ابتدا کړی دا راغی ته وسه هغه ټکی وسنګ وای دا لیډران جوړي روشن خیال ہے ماشاءالله وګور لولي فقالو لولي لیډران بدل کې ماشاءالله روزي کنه مګه خسروي چې فقها ناسي ول لیډران نه کې سیاسي خلاف سیاسی ران برابر یستحلون الحرا روشن خیالی ورا مولانا سے کراچی ته تلما د کراچی کې یو پارک دی آی پارک کې زنانه یوازې دن نشیدله الګ یوازې دن نشیدله الګ کو جنې نه بیاتلی شي आपको पता है एक पार्क څنګه چې کوم نه راغی الګ کو جنې دومره پارک ته راکې زموږ د کور نوم غټ ازه په دې بوټي او حسین فدری التناسی الک جنه التناسی جو سکی خپل شادي او دی دا قانون جاری کړو تاسو باور دي چې جنه کې سوک نابا مسموعي او چې جنه کې سنت نو مسموع بني مره کې الک جنه بدکاری وکړه او جنه په عدالت ته تانی تلار چې دې څه جاتې کړل نو بیا بداغه کې سره کیږي او کی جنې نه ویلي او بل چا چې دغه کې جنې دا کار کړی دی خاص کې په شخص دی باقي دا قانون دی ځایونه نو الهر مان دا شوخه دوی به حلالي په ځان باندې کافونه والحرير او خم او شراب والمعازف ټنګ ټکور لکه نجس القادری شو او دا نجس القادری شو یا عمران خان شو او ګوره دوی چې کوم دا شو درنی چوي نو دې کې بغیر د بدکارۍ نو بغیر د ټنګ ټکو نه بل سنو او دلته ګوره د ټولګي کې یو مرګي راته خبره کو درې جنا کوي راځي دلته دې ټولګي ته په دې کې څنګه تاسو مخکې نه ویلي او دا شی څنګه یا ولا ينزلن اقوام الى جنب عالم توجه کرنا بھائی حدیث مشکل اس بات میں او خام خبراشی یو قومنا الى جنب علم فخوا کرے او غر تروالین بساریات اللهم ما خام کیگی با پاری بانی لنگی دودوی ساریاتیم اجر دودوی لنگی دودوی تاتیهم یعنی الفقیر لحاجتن اور راضی بدوی سغب فقیران لفاد اقبل حاجت حد خلق بھی وجی لگ پیرا کے فیقولون وی بدوی الجیلینا غدا اس لاش سبارا شاہ تعالی و پیدر کو تعالی پیسی در کو بل بدر کو فیبیتهم اللہ پس اللہ بشبخونو کی پدوی باندے اللہ اللہ غر پر چھوٹے بناسی اے چو شرط بکی فقرا بیجی اور روٹے راکا ویزا سبارا شمڑا او داکا او سبارا شمڑا او دشپی و پی اللہ شبخون کری غرب پی کینولی غرب پی راویستی خدر کری بگی ویزول علما او کی بدی اللہ پدیبان یو نخا یو بلا روایتے چی ویزیو العلم او بداغ وقت بیلم سیشی برباد بشی ویمسو آخرین قردتا و خنازیر لا یوم القیامة او بعضی دو دوی نام چلے آب مسخ کرشی پشاند خنزیرانو او مسخ بکرشی پشاند چا اللہ اللہ قردتن خنازیر قردتن شادوگان و خنازیر و شرمخان یعنی خنزیران بدزن پوچھو گی نا او سناور بتی جوشی خواہ او درندی بطن جوڑشی الہیوں بالقیامت قیامت دے پرنوی بھی امیر سے ماتا دناور ہوئی نا دناور تو ہوئی امزرے
माना अमजरे वर्ते खास शेर कहते हैं तुम्हें, इनके अब इस्तिलाह में शेर होते हैं, तुम शेर हो। चलो भाई मसले तो वकीला उस दिन के बाद से चले कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को दुआ वक्त हुए जमा अल्लाह जमा उम्मत की मस खसम मरा वाला और दिन खूब हम खिंजीरान जुड़ शी और शादुगान बती जुड़ शी दागे जवाब दादी कि पैगंबर से कम दुआ करे वा कुली वा और दा सदे जुजी दा खबर अखलास शो देमा खबर यो शारिख दी कीमती लिखले दा अलक मसख बकीगी यो मसखुल अशकाल दे अल्लाह यो मसखुल मिजाज दे मसख मिजाज दे मसख तबीयत दे इंसानी तबीयत आबत खत्म शी द खिंजीर और द शादू तबीयत पर पैदा शी द शादू तबीयत की हिर्स दे और द खिंजीर पर तबीयत की जिना थी बेहयाई दा मिजाज खिंजीर बेहयाई दा और मिजाज शादू हिर्स दे दी ब मसखी यानी तबीयतुन बे मसखी दासे हरिसान द बदकारे बशी लके शादुगान चीवी दासे बेहया बशी लके खिंजीरान ची अल्लाह अकबर वलिल्लाह उस तासु गोरे लगवंज मदरसे न बाहर रहुजे और तासु गोरे तो दा बिल्कुल मौजूद थी दम्र जिना आम दे च हद न सिवा दे पासी पे भरती प्रति और सुगदानी शिविर च दासले बदकार दे जकजे कि यो ज़मीन चले बदकार दिन ज़मा बदकारी मखकारिश ज़खपल बदकारी पटोल की वजह ना डबल बदकारी मखकार को और ताज़मीन कना कर दे अखबार के चुरा लो यो जिने जज कमाए दो म्याज के पास हो के सो म्याज के पास रहा हुआ करेश नदी वजह से कोई ताता सुफियान जो कोर्ट से लगी होना शी अजीब आदमी तो तैयार मिला उसी नदी बस प्रीति मैं कहता हूँ सुफियान बाप दे बयान द इंतबाज द नबी जोड़ो लो फिल औयते पाम लो होके वक्त तोरे पलोटे द गटे के मान द गटे लूटा के तो शराब जोड़ के जान ला या पनोर लो होके शराब से द शराब ताल्लुक लूखी सर न दे बल्कि द शराब ताल्लुक मुस्किरात सर दे وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهلا يقول اتى ابا سعيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امراته خادمه دا مخکې حدیث ویل شابه قالت اتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تمرات من الليل في طور یعنی دا خزه چې ور ناوې دی به خدمت کو کنه نو تاسو خبره ما نبی رسول الله سور کړه وې شپې می په لوټه کې د لوټه ډکه و د ابو کجرم په واچولي سار مې هغه شربت په اوس کو جی شابه سے ګور مخ کی کوم روایت ته چې 5 قسمه لوخنا منع کړی دا نان دبای والخمس الى اخره اوس دی حدیث امام بخاری فرمایي چې هغه نه منسوخ شو نو ات ترخیص رخصت ورکول پیغمبر علی السلام فل او یتی په لوخو کې و ظروف او اغا ظروف مخصوصا بعد نہیں پس نہیں نا جی وفي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الانصار انه لا بد لنا منها قال فلا ودا لوخي چکم د من دینن سوال چې لا بد لنا منها اے الله پیغمبر ملت لوخ نه خلاصي نشته مان منکر نور لوخ نشته قال فلا اذن چې نور نه ملاویږي نو وینځي او دا استعمال کوي وقال خلیفۃ راوی چې حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفیان بن سلمان سالم النبي جاد عن جابر بهذا وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوعيد وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاحول عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله بن عمر عمرو قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقيه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقان اے د الله پیغمبر ان د هر یو د خلقونه جزان لمشکیزی عمومي نمګه سوکو فرخصلهم فی الجر غیر المزفت اجازت ورته په منګوټي باندې خدا سے منګوټي چې تارکول نه خلاص وی تارکول فینوی وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن ابراهيم عن الحارث بن سويد عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت
وفي قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا وفي قال حدثني عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين تپوستا کړو عائشة ام المؤمنین اما یکره هر هغه شی چې کوم مکروه دي ان ينتبذ فيه ان هر هغه لوخه چې نبی پکې جوړ مکروه دي فقال نام او قلت ما يا ام المؤمنين اے ام المؤمنين اما النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه اكم لوخه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پای کې د نبی جوړول منع فرمایلی وا قالت هل تعشي نهانا اهل البيت من کړو منګه یعنی اهل بیت یعنی کورنۍ خپل ان ننتبذ في الدباء والمزفة قلت ما اما ذكرت الجر والهنتم آية منغوٹی خبر تا کرے واو کنو کړي قالوا انما احدثك ما سمعت افاحدثك ما لم اسمع فے اسود بچیا زتا ته بیانم هغه خبره چې ما د حضرت نه اوریدې دي ایدا کې دې چې زتا ته بیان کوم داسې خبره چې ما د پیغمبر پاک نه نه اوریدې دیم سورہ مختار خبر و طالب جانا وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الله بن ابي وفا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر قلت عن الجر الاخضر دشن من غوتینا قلت ما يشرب في الابيض قال لا ونا بابنا کې تمر مانه مسکین ما شاء الله ما شاء الله باب دې په بیان د نقي او تمر مانس هغه شراب د کجورو تر دې پورې مال مسکر سو پر چې نشه نه راولي کمانه مسکر نه نو بیا خیر دې اسکل چې شربتونه دي وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي هاشم ما شاء الله ما شاء الله ان ابا سعيد ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمه يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتله تمرات من الليل في تور قد مر باب البازق ومن نهى عن كل مسكر من الاشربه ورواه عمر وابو عبيده ومعاذ باب البازق دا باب د بیان د حکم د بازق کې بازق څه ته وایي هغه مطبوخ من عصير العنب معنا د انګورو شربت جوړ کی او بیا هغه پوخ کی بیا دې دوه خبرې دي یو دا چې مثلث شي مثلث دي ته تاسو وکنځ اخر کې ویلي مثلث ته وایي چې یو شی درې پاو بودی هغه ته او خټ کې دوه تیوال یو پاتې شي هغه ته مثلث وایي هغه ته بازق وایي جی ومن نهى عن كل مسكر من الاشربه او په حکم دا غچا چې منه فرمایلی دا د هر هغه نشاور شرابونه اشربونه ورا عمر و ابو عبید و معاذ شرب الظلا على الثلث وشرب البراء دا د شرابونو نمونه دي ښا على الثلث مثلث وی مثلث چې دوی سی واوري ایو ته پاتې شي او دا بل چې کوم دی البراد د نصف د نیم لار چې نیم پاتې شي ابو جوهفه له نصف مخدا وشرب البراء وابو جوهفه على النصف وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا وقال عمر وجدت من البيت ابن عباس اشرب العصير از کم عصير یعنی شیره انګور چې ورته د شربت انګور ٹھیک دی ترکمه پوری مادام طریه چې خط تازه تر او تازه وي او نشه پکې نیوي وقال عمر وجدت من عبد الله ريح الشراب حتی عمر سے بھی مادا عبید اللہ نه بوین د شراب مخصوص کا دا عبید الله چې کوم دی کنه دا عبید الله ابن عمر دی ٹھیک دی دخلین ماده د شراب بو مخصوص شو وانا سائل عنه زت تن تپوس کو مخا فین کان یسکر جلتو کچره دی د اسکلی په داسې حالت کې چې مسکر او زبر سزا ورکوما توجه کا عمر سے وی دو عبید الله دخلین مال د شراب بو راغی اوس مطلب سره وانا سائل عنه زه فقط په دې بوی فتوا نه ورکوما زبتی تپوس کوما چې دې سکلی وی داسې شی چې هغه مسکر وو خو سزا ورکوما او کې مسکر نو سزا بنه ورکوما معلومه شو چالکا سو پوری چې یو سړی اقرار د ګناه نه کړی او یا په گواهان نه نغله حد نشته ده اوس نفسي خلی نه شراب وبې راغی د پدې سره سزا نشته ولی کې دې شی ممکنه ده چې دې یو داسې شی سکلی چې هغه وی حلال او دغه ذائقه داسې لکه شراب وندي بعض وخت داسې دی او سیز نه بدبوئی داسې باندې
چې هغه د بل سیز دي د حرام سیز دي حالانکه حرام نه لکه بعض وخت سره خو خوري او مسواک استعمال نه کی نو چې ورځ پته خو دې داس ګوی راځي ته بیت الخلا دی نو صاحب بیت الخلا په خله کې قران نه دی هغه دا شی په بیت الخلا کې په غاښونو کې پروت چې بیت الخلا په چاله بوی تر راځي نو نفس په بدبوئی باندې په فتوا نه ورکو جی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي الجويري قال سالت ابن عباس عن بعضك فقال سبق محمد بن بعضك فما استرى فهو حرام سبق محمد مان دادا چې دا فیصله د دین مخکې محمد علیه الصلاۃ والسلام کړی دا په تحریم د شراب سره قال الشراب الحلال الطيب وقال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث معنا الشراب الحلال الطيب هغه پاک شربتونه خو حلال دي او حلال نه پس ته دنیا کې شته نو حرام خبيث ته نو قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى او العسل حلوا معنا خواږه شربتونه ځکه جديده کې هغه حلوات د سوجي مراد نه ده ځکه چې هغه د مطعومات نه ده او دې کې مشروبات دي نو معنا شربتونه ته مراد دي باب من رأى الله يخلط البصر والتمر اذا كان مسلما ولا يجمع بين ادامين في ادام الله توجه کو علماء کرام دا باب دې من رأى الله يخلط البصر والتمر باب دې په بیان دي چې جائز نه دي ګډول د بصری او د تمر بصره نیم پخته کجوره ده او تمر اوچه ده معنی صدا دا د خوراک مسلې باندې نوې شراب دی لکه اوس ته شربتونه جوړای نه په یو لوخي کې بصره او تمر بنا چي لکه یو بصره د نیم پخته ده او بل چواره ده پوښوي نو دا مختلف قسمونه د کجوري دا چې یو لوخ کې واچي نو دا زر فساد اخلي نو دې لپاره به تور احتیاط پیغمبر صاحب د دینه منع وکړه چې چرته اسکار پکې پیدا نشي دا اذا کان پوشکن مو سبا چې مسکر شي والله یجل ادامین فی ادام اور نبغ پیغمبر صاحب منع کړدا د سنا چې نبغ ګرځي دو پخکړي په یو پخکړي سره سمانه شو په یو پلیټ کې دو قسمه انګلی ام جمع کوا څه مطلب شو یو ظاهر خدا دی چالکه لکه یو پلیټ دی پای کې غوخه راته پکې لیکونه لوبیا واچي دا خو ادامین شو په ادامه واحد کې دا مراد نه دی معنی دا چې ادامین په لوخ کې واچي او بیا کې دی نو دینه منع کړدا ځکه چې کله ادامین مختلفه په یو لوخ کې راشي نو فساد در پیدا کوي لکه اوس مثلا د غوخه کې تب لوبیا واچي ایو دچکی کې ته سار به خرو نو چې سار پاسې دي د لوبیا او ذائقه به خراب کړي یا به د غوخه ذائقه خراب کړي استاد استعمال لبوزي دا مراد نه چې یو لوخ کې دوه سيزونه ماچو غوخه شوروا خوده کنه په غوړ کې سبزی تو اجازه ګناه خونه ده ځکه چې تا مخ کې ویل دي کنه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام دوبا او غوخه خوړلې ده کدو غوخه ادامین شو معنی دا چې دو قسمه انګلی په یو لوخ کې مېګدا چته اسخا نشي جناب قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال اني الاسكابات والحتى وبعد بجانة وسهيل بن البيضاء خليط بصر وتمر خليط بصر وتمر ما اغه خليط معنی مخلوط بصر وتمر نیم پخته او پخته اذ حرمت الخمر ناصاب اعلان د حرمت شو فقذفتها غرزل وانا ساقيهم او ما غیر دا شربت اسکولی واصغرهم او پاغي ټولو کې وړي کېما وإنا نعدها يومئذ الخمر او دا خليط البصرة او تمر من په دغه وخت کې ایت شراب وی وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع انسا قربان دتا قال حدثنا ابو عاصم بن جريج اخبرني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر زبيب پیجن کنه تاسو ته کشمش وای یعنی میوه په حلوا کې چا چول کیږي او تمر پخې کجوري والبصرا رطب من پختا او پختا چل دې قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزبيب تب تمر اوچا زاوی بصرا نیم پختا ملونه او تمر او زبیب میوه او اوس کې ولینبذ پکار چې شربت ته جوړ کړی شي
كل واحد منهما لاهدا جدا جدا بصره بلو کی واچوا نبی کشمش بلو کی واچوا او جو پورې انجمود او اسکار نشته د نخره مقوی دي. باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرس ودم اللبن خالصا صائغا للشاربين. قاضی سے یو نقطه ده زین ته قران له خنه خم درته باب شرب اللبن باب دې په بیان د سکولو د پيو یعنی پيس تسکل شي وقول الله تعالی من بين فرس ودم الله د لوی نعمت درکې د غشانو د وینې منځ لبن خاص سترا صائغا للشاربين سکون کی او لذیذ د سکون کو لپاره. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. وفي قال حدثنا حميد سمع سفيان حدثنا سالم بن عبد النذر انه سمع عمير المولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل رضي الله تعالى عنهم قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه. دا حدیث تاسو مشکات کې ویل ښه د عرفي رضوا خلقو اختلاف او چرګ پیغمبر اسلام روزه دا او کې روزه نه ده ام فضل وی چې در تخیم حضرت کو پوخي باندې نو تی یو لوخ ولګه د پيو حضرت لاس کې واسو اوس کړ نو وګوره نشته دینه معلومه شو چې پرز د عرفي حجاج د پاروجه مکروه ده او غیر د حجاج د پارغه جایز ده. حجاج د پارځکه مکروه ده چې په اعمالو د حج کې سستی پیدا کیږي. جی شرب وكان سفيان ربما كان شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليهم الفضل فاذا وقف عليه كان قال هو عن اذا وقف عليه کله خلق خبر شو چې واقعي حضرت وجه نه ده قال او فرمای هو عن ام فضل چې دا خبر د ام فضل نه و. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عمشان ابي صالح وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ابو حميد بقدح من لبن من النقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا. بس اوس دې کې دا مسله د مولانا اوس آسان شروع شو ګوره چې لوخه و پټ ساتي او کله چې لوخه پټي ني نو شیطان پکې بول کوي نو معنا دا شو چې د پيو پیاله راوړل شو منن نقي د مقام نقي نه ورخه نقي زینم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الله خمرته خدای بنده خدا لوخه به پټ کړو کنه ویجی سه برغول نو